الرحمن الرحیم د ایس ایس ټي جنرال لپاره د اردو پورشن موږ شروع کوو. نو که تاسو فاست پیپر سې کوئ د ایس ایس ټي بایوکیمستري، ایس ایس ټي میث، فزکس، ایس ایس ټي آی ټي والا، نو په هغه کې به یو کوېسچن خامخا په هر یو پیپر کې پروت و. یو ناول به یې راکړی یا یو افسانه به یې راکړي چې د مصنف څوک دی. د دې لپاره مختلف قسمه ویډیوز هم په یوټیوب باندې پراته دي، خو هغه دومره سفیشنټ نه دي چې تاسو دا کوېسچن کلیر کړي. د دې لپاره چې څومره هم زموږ سره د امپورټنټ ناول نګار دي یا افسانه نګار دي، د هغو ناولې د هغو افسانې چې کوم دي هغه موږ په دې ننني ټاپک کې انکلوډ کړل او دغه شانتې سټپ بای سټپ به دا موږ ډسکس کوو. خو د ټول نه ضروري خبره دا ده چې په دې ننني ټاپک کې موږ داسې ټریکس د دې لپاره جوړ کړلي چې د هغې په وجه باندې موږ به د مصنفین دا کتابونه څه کوو یادو به څنګه. نو راځئ چې شروع کړو خپل دا ټاپک. د ټول ناول که موږ سیکو نو زموږ سره دی ډپټي نظیر احمد. ډپټي نظیر احمد چې دی د اردو اولنی ناول نګار دی. نو د ډپټي نظیر احمد چې کوم تصانیف دي زموږ سره کوم ناول دي، نو هغه دی زموږ سره مرة العروس، توبة النسوح، ابن الوقت، فسانه مبتلا، رویای صادقه، ایاما. اوس د دې زوتولو دپاره چې کوم دی موږ یو جمله جوړه کړله، نظیر احمد کی بیټیا بنات النعش. په دې کې یو کتاب یو ناول پاتې شو دی، د یو ناول بل چې کوم دی هغه دی بنات النعش. نو د دې دپاره موږ دا سنټنس جوړ کړلی، ډپټي نظیر احمد کی بیٹیا بنات النعش عروس بن کر وقت پر توبہ کر کے ایاما کی فسانہ میں رویای صادقه ثابت ہوئے. یا د دې نه علاوه که تاسو څه کوئ نو په دې کې دا سنټنس کې که موږ سیکو نو پوره از هول که دا موږ ریډ کوو، دا چې ډپټي نظیر احمد کی بیٹیا بنات النعش مرة العروس بن کر ابن الوقت پر توبة النسوح کر کے ایاما کی فسانہ مبتلا میں رویای صادقه ثابت ہوئے. د دې نه علاوه تاسو چې کوم دی د مرة العروس په ځای باندې عروس هم ویلی شي، د ابن الوقت په ځای باندې وقت هم ویلی شي، د توبة النسوح په ځای باندې توبه هم ویلی شي. د دې نه علاوه تاسو د فسانه مبتلا په ځای باندې فسانه هم ویلی شي، ځکه چې تاسو ته څومره اسانېږي. د دې نه علاوه زموږ سره دویم چې کوم اهم ناول نګار دی نه هغه دی زموږ سره رتنات سرشار. د رتنات سرشار چې کوم ناول دي نه زموږ سره دی فسانه آزاد، سیر کوهسار، جام سرشار، کامنی او خدای پوجدار. نو دا زموږ سره د رتنات سرشار چې کوم زموږ سره افسانی دي دا هغه زموږ سره کوم ناول دي دا هغه دي. اوس که موږ سیکو نو د دې لپاره یو سنټنس موږ جوړ کړلی چې آزاد نے کوهسار کے سیر کے دوران جام پی کر کامنی کو خدای پوجدار بنا دیا. آزاد مطلب دلته کې موږ فسانه آزاد دی، د کوهسار مطلب زموږ سره سیر کوهسار دی، د جام مطلب جام سرشار دی. نو دا یو اسانه جمله ده چې آزاد نے کوهسار کے سیر کے دوران جام پی کر کامنی کو خدای پوجدار بنا دیا. د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم موږ سیکو نو زموږ په دې لیست کې دریم نمبر اهم ناول نګار چې کوم دی زموږ سره دی هغه عبدالحلیم شرر. د ناول دي فردوسی بری، ملک العزیز ورجینیا، حسن انجلینیا، منصور موهنا او بلفانه. د دې لپاره چې کوم مونږه سنټنس جوړ کړل هغه دی منصور ملک العزیز فردوسی بری حسن انجلینیا اور فلفانه سے ملاقات کی. یا تاسو د دې هم ویلی شي منصور ملک فردوسی بری حسن انجلینیا اور بلفانه سے ملاقات کی. مطلب دا چې د منصور مهونه په ځای تاسو منصور استعمالولی شئ، د ملک العزیز په ځای باندې تاسو ملک استعمالولی شئ. دغه شانتې د ملک العزیز ورجینیا شو، دې په ځای باندې تاسو چې کوم دی ملک استعمالولی شئ. د فردوسی بری په ځای باندې تاسو فردوس یوز کوئ. دغه شانتې د حسن انجلینیا په ځای باندې تاسو انجلینیا یوز کوئ. نو دا داسې قسمه شارټ ټریکس دي چې دې په وجه باندې به تاسو ته دا زوتېږي. دغه شانتې زموږ سره په لیست کې څلورم نمبر اهم ناول نګار دی مرزا هادي رسوا. دا یو ناول دی عمراو جانده، شریف زاده، ذات الشرف، اختری بیگم. د دې لپاره چې کوم سنټنس موږ جوړ کړل هغه دی عمراو جانده نے شریف زاده اور ذات الشرف کے سامنے اختری بیگم کا قصه سنایا. زما په خیال باندې خو ډېر انتهایی آسان سنټنس دی چې عمراو جانده نے شریف زاده اور ذات الشرف کے سامنے اختری بیگم کا قصه سنایا. نو دا د چا ناول دي؟ دا د مرزا هادي رسوا ناول دي. دغه شانتې که موږ سیکو نو زموږ سره بس بل دی زموږ سره پریمچند. د پریمچند ناول چې کوم دی زموږ سره هغه گودان دی، میدان عمل دی، بازار حسن دی، چوگان هستی ده، بیوا ده او نرملا ده. د دې لپاره چې کوم سنټنس موږ جوړ کړل هغه دا دی پریمچند نے بازار حسن اور میدان عمل میں گودان کر کے بیوا نرملا کو چوگان ہستی سے نکالا. بیا ورته په کې دی پریمچند نے بازار حسن اور میدان عمل میں گودان کر کے بیوا نرملا کو چوگان ہستی سے نکالا. د دې نه وروسته بل زموږ سره دی قرة اللین حیدر والا. نه د قرة اللین حیدر چې کوم زموږ سره ناول دي هغه دی آگ کا دریا
آخر شب کې همسفر، گردش رنگ چمن، میری بی صنم خانه، چاندنی بیگم اور हाउसिंग सोसाइटी. د دې لپاره چې کوم سنټنس موږ جوړ کړل هغه د قرۃ اللین حیدر نے आग का दरिया पार करके आखिरी शब के हमसफर के साथ गर्दिश रंगी चमन देखी और चांदनी बेगम की हाउसिंग सोसाइटी वाले मेरे भी सनम खाने में قیام किया. بیا دې سنټنس ته لږ وګورئ. قرۃ اللین حیدر نے आग का दरिया पार करके आखिर शब के हमसफर के साथ गर्दिश रंग चमन देखी और चांदनी बेगम की हाउसिंग सोसाइटी वाले मेरे भी सनम खाने में قیام किया. دا زموږ سره چې کوم دی د قرۃ اللین حیدر د ناولو دپاره زموږ سره جمله وه. دغه شانتې عبدالله حسین چې دی د هغه ناولې چې کوم دی اداس نسلې، باغ، قید، نادرا، رات، د دې دپاره زموږ سره سنټنس دی عبدالله حسین نے رات کے وقت نادرا کو قید سے چھڑانے کے لیے باغ میں اداس نسلیں دیکھی. نو دا د دې لپاره سنټنس دی. دغه شانتې که موږ سیکو نو زموږ سره اوس دی ممتاز مفتی. نو د ممتاز مفتی کوم ناولې چې دی هغه دی علیپور کا ایلی، الک نگری او هندوی. د دې لپاره چې کوم دی دا سنټنس موږ جوړ کړلی. ممتاز مفتی نے علیپور کی ایلی کے ساتھ الک نگری میں هندوی زبان سیکھی. د دې نه تاسو دا کټ کړئ، سمپلی دا هندي زبان سیکھی. د دې نه علاوه بل زموږ سره اوس دی بانو قدسیه. نو د بانو قدسیه چې کوم زموږ سره ناولې دي هغه دی زموږ سره راجاګید، حاصلګاډ، شهر بے مثال، توبه شکن، فٹپاتھ کی گاس. د دې لپاره موږ جمله جوړه کړله. بانو قدسیه نے شهر بے مثال کی فٹپاتھ کی گاس پر بیٹھ کر راجاگید کے ساتھ حاصل گاٹ پر توبه شکن وعده کیا. نو دا زموږ سره دغه جمله ده. اوس اخرنی چې کوم زموږ سره په دې نننۍ ویډیو کې د انتظار حسین. نو د انتظار حسین ناولې دي بستی، تذکره، آگے سمندر ہے او چاند گہن. دا چاند گرهن نه دی، دا چاند گہن دی. د دې لپاره د جمله چې کومه جوړه کړله موږ د دې لپاره انتظار حسین نے بستی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ چاند گہن کے بعد آگے سمندر ہے. نو دا زموږ نننۍ ټاپک و په کوم کې چې موږ مختلف قسمه ناولې او د هغې مصنفو نومونه تاسو ته ووایو او د هغې دپاره موږ مختلف قسمه جملې جوړې کړې. امید لرم چې په دې ننني لیکچر باندې به تاسو څه نه څه پوهه شوي او څه نه څه هیل به تاسو له درکړي. د الله په امان د نیکسټ لیکچر دپاره خپل رور په دواګانو کې یاد ساتئ.